چې د کمنټونو نه یا د خبرو نه سنو جوړیږي کچا کې نرتوب وي او د یو پلار نه پیدا دلته دی راځي د سپول غوړ جواب هم نه ورکوم دا دم پویم زه اوسم ریډیو کې پروګرام کوم مخکې مم ریډیو کې پروګرام کړی دی خبر یاد ساتي کچا کې نرتوب وي څوک چرته مطلب د یو پلار نه پیدا وي او دا خبره کوي چې ډاکټر د سیو پلان کې هغه سیدا گیټ دی په پیښور کې زما ډېر غټ هسپتال دی او کدا د بلستونو نه کم کمنټونه کیږي مهرباني دا وکړي د نه وړي ډاکټر صاحب ډېر خلکو راته دا خبرې مراته کوي چې دا د سې دی او دا د سې مې زور سره سم شوی مزه ولا زما ما دی مړ کی زه ولا زما بس زما خوښ دی بس زه ولا ګور جی دې ځکه ډېر امپورټنت خبره ته کول غواړم مبشر راغله دی مبشر وی چې مونږ سره یو مې علاج کړی دی بالکل ټیک ټاک شوی دی ټینشن ډیپریشن انزایټي مکمل کور دی خبره کوي و ډیرو خلکو راته ویل چې د لمو ورځو دا د سې دا د سې د خلکو څه سوال لې د خلکو سوال دا دی چې حیدر علي مومن چې د ډاکټر نه دی ما خو چرته نه دی وایي ډاکټر ما خو دا وایي هومیوپیتھک ډاکټر ما هومیوپیتھک ډاکټر ډي ایچ ام اس کړی وي الحمدلله ما بي ایچ ام اس کړی دی هومیوپیتھک ډاکټر ډي ایچ ام اس کړی وي ما بي ایچ ام اس کړی دی ما مایکروبیولوژي کړی دا ما چې د سایکالوجي ویلې دا الحمدلله په کې پی کې واحد هغه هومیوپیتھک ډاکټر زای ما چې ما بي ایچ ام اس کړی دی په بي ایچ ام اس کې ما چې د ګولډ میډل الحمدلله غسته دی اوس ته یو کس دا شک وي په دې باندې چې ډاکټر صاحب تولید سوي یا دا کې هغه کې نو خبر یاد ساتي چې چا کې نرتوب وي څوک چرته مطلب د یو پلار نه پیدا وي او دا خبره کوي چې ډاکټر د سیو پلان کې هغه سیدا گیټ دی په پیښور کې زما ډېر غټ هسپتال دی او دا هسپتال ته کولو دی ایچ سی سی والا ته معلومه ده چې کوم زمونږ ان سی ایچ والا دی نیشنل کونسل فار هومیوپیتھی والا ته معلومه ده الحمدلله زما د دنیا بیماران زه ګورم د اوس نه ګورم 12 کال کېږي فرام لاست 12 ایئر زه بیماران ګورم او د چا په ځل کې شک وي دا و چې دا دغه دی نو زه ته کلیر دا ویل شم زه اوسم ریډیو کې پروګرام کوم مخکې مم ریډیو کې پروګرام کړی دی خبر یاد ساتئ زه په لسم کې ما میټریک مې کولو چې په هغه ټیم کې زه په ریډیو پاکستان کې زه پریزنټر وم چې الحمدلله ما ایوارډ اغستی دی زه به ته دومره ویم زه تر ننه پورې لګیم دا خو زه چاله جواب نه ورکوم چونکې تا راغلی نو ستا د وینا مطابق به زه لږ جواب دا درکم زما اوس هم چې د ریډیو باندې پروګرام کېږي الحمدلله دا هم درته ویلی شم چې په کې پی کې زه د 2 ریډیو سټیشن چینلو مالک هم یم مدام درته ویلی شم چې د یو چینل کم قیمت چې دی هغه 40 کروڑ روپۍ د هغې قیمت دی لکه دا هم درته ویلی شم زه ته دومره دا هم ویلی شم چې زما روزانه اوس هم پروګرام چلیږي خو چونکې زما مصروفیات ډېر زیات دي نو زه کله ځم کله نه ځم زما روزانه د صحت پروګرام د شپې د 9 بجو نه واله تر د 10 بجو پورې چلیږي که د چا ډېر شوق وي زما www.hydermomenhospital.com په نوم باندې دا کوم ویب سایټ دی په دې ویب سایټ کې زما د ریډیو کوم لینک دی هغه پکې ورکړی وي روزانه روزمره تاسو ما پروګرام زما اوریدلی شي او که د چا بیا هم څه شک وي چې دا دی هغه دی ما درته ویل ګیټ درته کولاو دی ځان سره سی سی والا راولئ او که دا د بړستونو نه کم کمنټونه کېږي نو مهرباني دا وکړئ د دې نه واوړئ ځان په دې پوه کړئ یو انسان دی اب وړوکی اوس ته یو خبره دا کومه چې زه لسم کې ریډیو ته تللی نو لسم کې انسان په لسم کې وي د لسم چې کوم ملک وي نو هغه مطلب دا چې تعلیم هم کوي لګیا وي زه ریډیو ته هم تللی ما پروګرام هم کړی دی اوس هم کوم او خپل سبق مې ویلی دی مزدوري مې ورسره کړې ده خواري مې ورسره کړې ده ما چې د پرایویټ جاب هم کړی دی او بل دا ده چې هومیوپیتھک ډاکټر جوړېدل دومره څه ګرانه خبره خو نشته دی مخکې خو بلا بیا میټریک په چا وکړلو هغه به هومیوپیتھک کول اوس نن سبا اف ایس سی ده او ما ته د دې نه وړاندې ویلي چې زه هومیوپیتھک ډاکټر یم ما چېرته د ایم بی بي ایس ذکر نه دی کړی زه ایم بی بي ایس ډاکټر یم ما دا ویلي چې زه هومیوپیتھک ډاکټر یم او زه د کې پی کې واحد هغه هومیوپیتھک ډاکټر یم چې ما بي ایچ ام اس کړی دی او د پېښور یونیورسټي نه مې کړی دی او الحمدلله ګولډ میډل مې اخیستی دی او که چېرې چا کې بیا هم نرتوب وي که چېرته څوک دا وایي چې ما کې نرتوب دی را دي چې دا ګیټ درته کولاو دی دلته دې راشي مکمل چې د سی سی رجسټریشن دی وګوري ورپسې چې د ان سی ایچ دی وګوري ورپسې د پېښور یونیورسټي دی وګوري ما مایکروبیولوژي په 2016 کې کړې ده الحمدلله ما چې د سایکالوجي کړې ده که څوک دا ګڼي چې دغه دا چللې نو دا ستا د وینا مطابق ویم زه د سپول غوړ جواب هم نه ورکوم دا دم پویم دا غوړ زه سپو کې نه حساب هم داخله دا بازي نو تا دا خبر وکړه او چونکې ته ټیک شوی مې د ډیر بیماران مال راشي اکثر د وزو ته ما سره نور خبرې نه کوي زه په دې باندې د 15 منټه ما خراب کړ دا ما ځان له ډیر غټ نقصان ورکو د دې 15 منټو په ځای باندې که چېرته موږ د خپل د معدې او شربت راغستې وي او د دې معدې په دې شربت باندې موږ یو 15 منټه خبرې کړو نو کېدای شي یو زر کسانو خو به دا غستې وي نو بجای د دې چې موږ په دې خبرو باندې ټایم ضایع کوو نو که چېرې چا کې نرتوب وي او دا ګڼي چې زه د یو پلار نه پیدا یم دا ګیټ کولاو دی دلته دې راشي ټیک شو جی بل دا ده که چېرې چا کې نرتوب وي زما د ایچ سی سی رجسټریشن دی الحمدلله دا دی اوس هم درته کوم دا دی وګوري هغې ته دې ورشي او هغه دی وګوري زه الحمدلله ایچ سی سی ته کلیر یم زه ان سی ایچ ته کلیر یم زه پېښور یونیورسټۍ ته کلیر یم بل هم دې پوه وم دلته زه یوازې نه یم ناستې زه یوازې ناست یم زما 3 هسپتالونه دي الحمدلله په اسلام آباد کې زما یو انټرنیشنل هسپتال کولاوېدو والا دی
زه ته بل هم یو خبره کوم په دې پیښور کې زما الوپیتیک هسپتال هم شته خو دې سپو ته زه د هغې نوم نه علم په دې وجه چې دا خو سپي خلک دی دوی خو په خپله څه نشي کولی څه توره پکې نشته دی نو بل چاته به څه ووایي نه لنډه دا ده چې د کمنټونو نه یا د خبرو نه څه نه جوړېږي که چا کې نرتوب وي او د یو پلار نه پیدا وي دلته دې راشي ډاکټر صاحب لاس دې د ښکلولو دي الله دې ډېر قدر وکړي. تندی دې د ښکلولو الله دې قدر دي وکړي الله دې قدر وکړي دا جسم دې د ښکلولو ډېره دي. مننه ډېره داسې مننه انسان ډېره کې مننه ته سوچ وکړه چې ته زمانه مخکې د دنیا ډاکټران له تللی او نه ټیک شوی هومیوپیتیک علاج سره موږ خو دا نه دي ویلي ورور زه خو بیا هم دا وایم زه الوپیتیک ډاکټر نه یم ما در باندې دستخط وکړو ته د نوره دنیا پرېږدوه زه به ښه شوی یم تا سره بالکل ګوره جي د کور ودانې ده هغه وایي چې ما دا وویل چې دا ټیک شوی دی 12 کاله دا خورکۍ مې د سره ګرځېدلې ده په ډاکټرانو ستړي شوي دي نه دي ټیک شوي نن الحمدلله دا ګڼي چې ما درته وویل چې ټیک دی که نه نو پوه شي چې واقعي ټیک دی ولې چې ښځې ته د خپل خاوند ډېر نږدې نه پته لګېږي او هغه دا ګڼي چې واقعي زما دا خاوند ټیک دی که ټیک نه دی ته ترې مطمئنه ده خیره که وړاندې یو بیمار لاړلې وایي زما دا ښځه چې نن ما نه پټه علاج له راغلی و الله تعالی تقریبا 14 کاله بس امید پیدا کړلو هم په دې پټه پټه کې په دې خلکو به زه دا منم ما درته وویلې دا به لپې منم داسې به زمونږ نبي وانم چې د خلکو کاڼي به ویشتل پې نن دنیا مني که نه مني نو دا یو خبره یاد ساتئ چې څوک څه نه مني به مني او ما خو درته کلیر ده ویلي دا پاکستان دی دا پیښور دی دلته دا سپټ پناه نه دی او په پیښور کې زه بیا په هغه ځای کې زما هسپتال دی چې دلته یو مرله په 1 کروڑ روپۍ باندې یو مرله ده نو زه دا وایم ځان له زور مور کوي ټایم ځان له مه ضایع کوي په خپل مستقبل باندې لږ فوکس وساتئ نن مو که چېرې 15 کاله محنت وکړو را روان 50 کاله به مو ښه تېرېږي که نن مو 15 کاله ګډوډ تېر کړل را روان 50 کاله به مو ګډوډ تېرېږي همدغه کمنټونو ته به ناست یې او دا به کوئ زه چاله هم جواب نه ورکوم ځکه زه دا وایم که چېرې چا کې نرتوب وي که نه نو که څوک یو خبره کوي چې دا پلانکې دی ډنګرې دی زما د هسپتال شته دی په پیښور کې مې هسپتال دی په صوابۍ کې مې هسپتال دی په چارسده کې مې هسپتال دی اسلام آباد کې مې هسپتال کولاویږي که څوک دا ګڼي چېرې دا پلانکې حیدر ټیک نه دی را دي شي ثابت دی کی اوس یو وي الزام او یو وی چې مطلب یو سړی ثابت کی بچا باندې نو که څوک ثابتولی شي را میدان ته دي شي او ما دا ویلی دي زه هومیوپیتیک ډاکټر وی دي سي نو بس سو ویم هومیوپیتیک ډاکټر ویل کېږي دته چې یو سړی میټریک کړی وي دا غنه بس 4 کاله کورس کی اوس نن سبا په اف اس سی باندې هومیوپیتي کېږي مکه په میټریک باندې کېده ما په اف اس سی باندې کړو هغه ټیم کې ما بي اس سی کوله یا ما اف اس سی کوله هغه ټیم کې ما ډي ایچ ام اس کې داخله اغسته و بیا دا غنه بعد دغه الحمدلله ما ته چې ما بي ایچ ام اس کړه د پېښور یونیورسيټي نه بیچلر اف هومیوپیتیک میډیکل ساينس انسټیټیوټ ته ویل کېږي او ایز ا ګولډ میډالست زه د کې پی کې واحد هغه ډاکټر چې ما د پېښور یونیورسيټي نه ګولډ میډل اغسته دي دا زما لپاره د اعزاز خبره ده